ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزیزانو دا بیان ستاسو په مخ کې را روان دی چې دا الله پاک انعام شده خلق کم یو دي. دومره مهرباني وکړي چې یو د نیکانو خلقو منل دي او یو د نیکانو خلقو لار اختیارول دي. اوس په دې مسله باندې ځان پوي کوي چې د نیکانو خلقو په منلو باندې به کار وشي چې سو پورې د هغه خلقو لار سړی اختیار کړي نه. مثلا اولیاء الله دي، مونږ او تاسو ټول دا وایو چې اولیاء د خدای چې دي دا مونږ منو، لیکن هغه اولیاء چې سکړي دي هغه مونږ نه کوو. اوس آیا صرف په دې منلو ټکو باندې به مونږ ته نجات وشي چې سو پورې د هغه خلقو لار مونږ نه اختیار کړي؟ دا اولیاء یا د پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام کار دې صرف د الله لار خودل چې دغه لار خدای ته تللی ده. اوس پاغه لار به ته په خپل روانېږي نو ان الب منزل مقصود ته رسي. پیغمبرانو کار څو الله ته دتلو لار خودل. یو لک سلیری زره پیغمبران دې د پار راغلیو چې تاسو هغه لار خلق ته وخایي چې کوم لار خدای ته تللی ده. د شیطان لارې نه بچ کړئ. کوم قوم چې د پیغمبر په وینا په هغه لار روان شو نو خدای ته ورسید. کوم قوم چې د پیغمبر وینا شاته وغورځوله او په ګپې واړوله هغه قومونه تباه شو. نو یو صرف د الله والو خلق منل دي او یو د غي لار اختیارول دي. اوس زمونږ په دې ملک کې دا تبلیغی جماعت والا چي دي د دوی څه کار دی؟ تاسو ټول په ایمان وایي چې تبلیغی جماعت والا کم جماعت تلاړ شي چانه روټای غواړي ها او بغواړي بستر غواړي کټ غواړي اس نو وایته
وای یو کتاب دے ور سره چاغه تا سه نکات وای د تبلیغ یو شپږ نکتی دي کلمه ده حج ده زکات ده روزه ده منځ ده کلمه ده راشي رونو کې نه چې دا مونږم صحیح کو تاسو ته هم صحیح بدومره خبرې دینه مخ کې نه یا کوم کارونو کې چې ثواب زیاتی هغه فضائل بیان کی چې دې کې دومره ثواب دی دې کې دومره ثواب دی اوس د دې بنیاد چای خو د دې بنیاد اخو مولانا الیاس رحمت الله علیه مولانا الیاس رحمت الله علیه د نننا سل شپک شل کاله مخکې تیر شوی دا مولانا الیاس چې چا لیدلو ما هغه سړی لیدلې دا هغه سړی عمر یو سل درش په تکالا مولانا عبدالمعبود نامه وا د سواد د کوهستانونو ټول عمر په هندستان کې پاتې شوی او د ډېر لوی علم او د ډېر لوی ولایت خاوند هغه چې د مولانا الیاس رحمت الله علیه کوم خبرې ما تکړی دي اما سره کیسټ کې ټیپ دي اما ټیپ کړی دي ما ته تاسو کو چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړیو ما ته وی بچیا پښتنه مکوا داغه د نیکای درته زحال نشم ویلې چې هغه څومره نیکو دومره نیکو چې په سبق کې یو ځل طالب په مسواک باندې داسې په دې پوزه ووالو داسې نو ماخام ورغه هغه طالب کوټې ته او ته معافي وغوښته مولانا الیاس د دومره لوی علم خاون او طالب لورغه ته معافي وغوښته چې ما تنن په مسواک والے نو ما معاف کا اسنه چې په قیامت کې د دې پکړ رانهونه شي چې تا طالب ولی په مسواک والے زخپله وېشت کالت استاد پاتې شوی طالبان می مرګ لوالی دي ما خو یو طالب نه معافي نه داغو مولانا عبدالمعبود صاحب وی چې په دیم تسلی و نشوا سحر ما پس راغه او ما ته وی چې ترا سره په جرګه لاړ شه چې دې طالب نه جرګه پیو کو معافي ته وغواړ د خدای د بے نیازه اس پته نه لګي که په قیامت کې په دې مارونی سي چې دا طالب دی ولی والے او په مسواک د دې ولی جواب به څنګه کو نو وې ځان سره په جرګه بوتلم او طالب په جړا شو چې حضرت زخم ما معاف کنه ما خو سویلی نه دي وینه بچیا ما ته معافي وک دا تقوا وا څوک به وکي دا ها دا روټ اخلاص مولیان یا پیران دا به وکي داسي دا د جیبونو ګن کپان دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه تقوا وا د دې تبلیغ بنیاد دی خېده د دغه تقوا برکتو چې نن په روس کې روسیان مسلمانان کړي دوی دي په چین کې چینیان مسلمانان کړي دوی دي په هغه امریکا کې امریکایان دوی مسلمانان کړي دي په لندن کې انګريزان دوی مسلمانان کړي
په جرمني کې جرمنیان دوی مسلمانان کړي، په سودان کې سودانیان دوی مسلمانان کړي، په فرانس کې فرانسیسیان دوی مسلمانان کړي. دا ټول دنیا ګټ ګټ ته دوی رسیدلی دي او هغه پیغمبري اسلام ورته پیش کړی دی او د اړې دنیا په ګټ کې نن مسلمان شته د دوی د برکت. نن په پاکستان کې وګورئ دوی پسیم غاتی، سچل دی لکه دی وای دوی له امریکای نه پیسې راځي. د امریکای نه ولا پیسې راځي چې د اسلام تبلیغ کوي، نو شکر نو باسي. دا څه د ټوکو خبره ده چې یو سړی کور بال بچ پریدي او یو کال لبار ملکونو کې ګرځي، سلورو میاشتو لګرځي، سلويختو ورځو لګرځي. دا څه ټوکی دي؟ دا څه کولې شي؟ دی مولا ته وایا چې په ګرنیټو لګي، چې په ګرنیټ لګېدلې ته خو 2 ورځو لبار نه دی. یو امام او غم د تبلیغیانو خلافو چې کلی له بد شپې لاړو سار بچراغه زوی نه به تاسو کولی چې څوک مړ خو بنو. مطلب دا دی چې چرته کفن مپن خو چاره وړې نه دی، ته خو د مړو کارغی دی. وجنا عزیزانو سوچ وکړئ. زما عملی طور تبلیغ کې سوا د اشتباهګانو نه زنیم ګرځیدل خپل. زما ځامن دي کله کله پکې زی، خو دا می ایمان دی چې دی وخت کې د زمکه د سر د پاسا که یو سړی شکل شان شوکت خبره اترې د مسلمان جوړول غواړي نو هغه یو دغه ډله ده. ګورئ بل نشتا کدا څه نه ده، یو ډله. د روزه کې زما جمعات ته د عربو جمعات راغلی، نو زه چې جمعات ته ورشم دوی وګورم بسترو سره داسې ناستي، نو هغه د اخبار خبر را یاد شي چې ریون کا اجتماع جو تھا وہ کچھ بچھڑے ہوئے صحابہ نظر آتے، بچھڑے اجتماع داسې ولا کدا پاتې شوی صحابه چی بستری دی او پزمکه ناس دی لکه د یتیمانو په شان په جمعات. نو پکې د ابوظبي او د سودان عربو پکې ځوانان لکان ځوانان، یو پکې د مکه کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پکانو پکې وشته، یو پکې د طائفو. نو مانه پښتنه وکړه عربي کې او د ابوظبي او د سودان او د طائف نه راغلي بجلیګر مولا په جمعات کې تبلیغ پس علم امریکای پیسې استولې سودان ته چل تلار شي د بجلیګر مولا جمعات کې تبلیغ وکړي. دا څه سړی توپ دی؟ درته په سړی ځامن ورک شو. خبره دادا چې هغه د ابوظبي او د سودان عرب چې دي زما په دې یو ټکی لیونی شو چې واقعي دا یو خاص درد چې مونږه د سودان او د ابوظبي نه تر دې او رسول بیا دې روزه تا ګوره، روزه به څوک د کوره بار تیر کی، دې روزه تا ګوره. نه چې زه راوتم 2 غنټې مې ور سره تیرې کینو بار را پسې را منډې والی. عزیزانو عرض مې داو چې د اسلام والله العظیم قبل معنا شتا، بل ترجمه نشتا. د لا اله الا الله محمد رسول الله بل معنا نشتا. هغه ماتوریدیا او فستوایاو دا د علم کلام علما چې دي دا کچاته اشتباهي بیا د ما سره ځان له خبرې وکي چې دلته د ماتوریدیا او سمانات نامه عقیده دا او د
فستوایاو څه عقیده ده یا د جبریاو څه عقیده ده، ما سره ځان له خبرې وکړه. د لا اله الا الله بلا معنا نشتا، جیس نشتا مگر کشتنو الا الله دے، بل څوک نشتا. دا محمد رسول الله دے، نشتا مگر الله دے، او محمد داغه پیغمبر دے. استبت سکے من یطع الله والرسول، چا چې د خدای او د رسول اطاعت وکړو نو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. د دې دواړو په تابعدارۍ کې به دې خلق سره وحسن اولئک رفیقا. الله وی د دینه خد دوستان به نور څوکي والکا ته چې په جنت کې خدای سره او رسول سره یو ځای دینه خلک به بل څوکي. دا ظلمی الکان وګورئ، دی ګیرو ته وګورئ، پټکو ته وګورئ، شکلونو ته وګورئ، خبرو ته وګورئ. دی یو مسلمان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې ډله کې هغه شکل جوړ شي، او د شیطان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې نورو ډلو کې هغه شکل جوړ شي. دا سیده کنه ده. په دې نورو کې د شیطان شکل تک ګوري، د دوی د شکل ته وګوره، سرونو ته وګوره، پلارتلو ته وګوره، خبرو ته وګوره. وهم د جنډه بازاري جړاګان او کنجران به دې هیر شي چې د دوی د شکلونو ته وګوري. یو ته چې ګوري د اجرا او د کنجر شکل بدر ته په مخ راځي. د چا شکل چې د فرشتو په شان. یو مزیدار خبره ورته وکم. په دې چرخخېلو کې یو کله دی دل، په دې کې یو افیجی صاحب نو داغه د بزرګۍ او د ولایت درته څه ویلی نشم. څه ویلی نشم، چا څومره لوی سړی و. زما ور سره په جماعت کې شپه وه. د شپې په 2 بجې مې څه आवाज واورېدو چې سترګې مې پرانیستې، الکان ناست دي، خسته ګیری دي او سپینې ټوپای په سر دي. افیجی صاحب ورته لګیا دی، گردان کوي او هغه یې وایي. دا به تقریبا 25-30 الکان. افیجی صاحب ورته لګیا دی او دی هغه یې وایي، دی لګیا دی هغه یې وایي. ما ورته خو کتو بیا مې سترګې پټې مال جوړ طالبان دي. او چې بیا مې سترګې پرانیستې اسم نو افیجی صاحب هم خپل کټ کې پروت. سار چې منځ شو چایمس کلی نو ماته تاسو کوم مجیدا بیګه 2 بجې داسې کی سوا ماته بڑا خوب بدلی دواسه ون ختم ور پوره مېجی حل براته وای پرېدم امنا کینی بیا ځخه پکېګم. ماته تل ډېر نیازبین غوندې نو خوخ مې ډېرې بچي دا یو سوال کان دي پیریانو کې د شپې راځي قران یادول تا. زه درته په ایمان ویم په منبر ناشته چې داغه دا خبره مې وره نو ما اوجړل چې خدای ستا په بندگانو کې دې ټاپ نیکانم شته چې پیریان ورته قران یادول لراځي. شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په دیوبند کې د په درس کې یو پیره براتلو د حدیثو دوره کې بکیناستو او شاه صاحب ته ځان خودلو. دا هغه پیره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو. نو عرض مې دا وزیدانو چې خپل هم درنه یو ښه کار نه کیږي او بل څوک هم کوي نو که نور څه نشي کولای شاباسه خو ورکوه. اوس زمونږ دا جمعات ته مثلا الک را پاسې دو چالک تاسو کې نه
د دین یو څو خبرې کی او ته روان شې نو الله دې په خړ سیلاب یوړې کا کم خوازي. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. دی وجنا تبلیغی جماعت کې د سړی شان شوکت د مسلمان شي داغي مخ کې کغیبت کې چې پردې ډېر خراب سړی دی نو دی وایي چې سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي. داسې وایي که نه وایي؟ ها او د یو تبلیغی مخ کې ته چا غیبت وکړه یا بد وایو زه خپله زما خوله هم ډېره خرابه ده او مرداره ده بیګا مې چاته وی مال زه خو ځان نه سپیم ښه ګڼم په خدای قسم چې زه وایم بجلیګر مولا خلک وایي اسلام علیکم وعلیکم مولانا دی زمانه سپیم ښه دی په من سپی ولې سپي سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي نو ما نه سپیم ښه دی. تاسو ټرای وکئ د چا تبلیغی په جماعت کې چا پسې کنزل وکړه یا د چا غیبت وکړه نو دی به وایي سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي. ته به وایې داسې وکړم او نه نه خدای دې ورته هدایت وکړي. داسې دی نو مسلمان دا شیوه په کار ده او زمونږ دا شیوه نه ده. نو عزیزانو که شیطان را پاسی او وایي چې کینې رونو زه د دین یو څو خبرې کوم نو هغه نه بم نه ځي. که شیطان وایي چې خدای یو دی نو مونږ به دا ووایو چې دوه دي. که شیطان وایي چې رسول الله برحق د خدای پیغمبر دی نو مونږ به دا ووایو چې نه دی. نو ښه خبره به د شیطان نه ماورې. دی وجنا اصلاح کوي د ځان اصلاح قسم په خدای دی چې داسې خلک هم شته چې د زرګونو میلیونو نه ښځې راغلي دي او زمونږ په دې ملک کې په ښځو ګرځېدلي دي او تبلیغ یې کړی ښځې د زرګونو میلیونو. د امریکې د انجینیرینګ کالج الکان راغلي زمونږ جماعت ما ته تاسو کو چې تاسو ولی مسلمانان شوي ما ته البالانا صاحب واحد مذهب اسلام دی چې پاغه کې د عرشی امن دی. امن د شرابو نه پکې امن دی، د زنا نه پکې امن دی، د غلا نه پکې امن دی، د جوارۍ نه پکې امن دی، د فحش گویای نه پکې امن دی. واحد مذهب اسلام دی چې پدې کې امن دی. مال دا امن ټکی دې ځکه وی چې د تبلیغیانو خبرې دی اورېدلې دي خدای دا زمونږ در باندې ما اورا کله دغه کوزړه بو زامنو خبرې دی واورېدې بیا به امریکې ته تختی. ول واحد مذهب تبلیغ دی چې پدې کې اسلام دی چې دې کې امن دی. نورو مذهبونو کې امن نشته. زمونږ انګريزان یو ول مونږ نه سپیخ دي مونږ کیس باک نه غنل کیږي کده یو خزا یو سره ګرځي د بلور بل سره ګرځي د بل سره ګرځي. اسلام واحد مذهب دی چې ستا خزا به په کور کې بناستي. ما تبلیغیانو ته ویلي پاکستان کې ډېر مگر دوی د دوی بڑا تور شي ځکه چې دا هم د کانګرس پر کټی دي د دوی خو مر سره بار شي او چرته آرمی سټیډیم ته بو نه ځي. دا ستاسو ملک دی، دا ستاسو وطن دی، دا زمون قوم دی. نو الله دې رحم کوي. انعمت علیهم هغه خلق دی چې هغه په خپلم د خدای لار او پیژني او نور خلق ته بیا د خدای لار خي. ابل اورس چا یو لوی فتوا راوړی و وی چې په دې وزیرستان علاقه کې یو مولا دی او په تبلیغ والاوې فتوی لګولې دي. ما ورته بچیا دا چل دی چړه مې مستړی کوا خدای دې دا غمولام کور وران کی او ور سره دې ستاسو مران کی. د تبلیغ والاو سکار دی چې سپو سرزان پته لکه چی ما یو ځل درته ویلی دی یو ځل
چې دا خپل ژوند به د اوښانو کاروان تصور کې. د اوښانو کاروان چې په لار رواني، په کوم کلی چې ورشي سپي ورپسې شي، سپي غاپي په کاروان پسې، او تاسو د دې اوښانو د جولان ته وګورئ، په هغې کې هېڅ فرق نه راځي، په خپل رفتار روان. تبلیغی میشن چې دی دا د اوښانو کاروان دی، دا سیاره زمانه کې به سپي ورپسې غاپي. ځئ رک شئ مال. خبره ده ملا او د تبلیغ والاو یا د پیر او د تبلیغ والاو جګړه چې دا هغه د دین نه ده، هغه د خېټې جګړه ده. او د خېټې جګړه چې دا د چاپلارم نشي فیصله کوله. قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کوي، دین سره رابطه پیدا کوي. نن دین دنیا ته څومره سپک دی. اسپیټال کې نن یو سړی اسې ماوي دا تبلیغي جماعت والا ډېر ښه خلق دی. نو ما ته وایي چې څنګه ښه خلق دی، خو چېرته 3 ورځو له تللی نه چې راشي د چیلی غوندې به ګیره پریخي او نیغ نیغ بکیږي. دا خبره یعنی کوم هلک چې تبلیغ کې لاړ شي او راشي ګیره پریدي او منځونه شروع کی، عادي ذلیل قوم ته بیا چیلی ښکاري. کوم هلکان چې په بایسکوپونو کې او په شرابخانو کې پراتی، هغه خوند درکوي دې قوم له. په دې کلي کې دلته تبلیغ والا ورغلی دي او ورته زئی زئی ز تاسو نه مسلمان. الله پاک داسې ذلیل کړه چې خپل خزه په کور کې نه پریدي، بار په تختو سمني. داسې ذلیل کړه. مونږ ته وخوده نن د ځمکې د سر د پاسه واحده ډله د ملک خیر غوښتو والا چې دي، په خدای قسم که د تبلیغ جماعت والا نه بل څوک شته. مونږ ټول د خدای په قهر اخته یو، ټول خېټې راغستی یو، مفاد راغستی یو، اقتدار راغستی یو، روټۍ پسې منډې و. واحده ډله دا ده د چا چې بستره مخپلی او روټۍ مخپلی او به مخپلی او ستا د جماعت په ځمکه پراتی او د پیغمبر حدیث درته بیانوي. خدای ته رجوع شئ او قرآن سره رابطه پیدا کړ. زما زوی 3 ورځو له چرته تلو دلته د کم کلو کې چې راغی، کله په مور مونځ تېراوه، کله په خور مونځ تېراوه، کله په ورنداري مونځ تېراوه چې ستاسو مونځ کې دا ټکی غلط دی، دا ټکی غلط. د 3 ورځو برکت مونږ له هغه بچي خوند را کوي چې کوم رانه نوځي او بدماشي، لوفري، زنای کړي، شراب اسکلي، غلای کړي، ډاکای کړي، مونږ نه کړي. مونږ له هغه اولاد خوند را کوي. مونږ بغیر کیږو نه. یو سړی نه چاته پوسو کوي 100 زامن دي ویل 4 دي، خو 2 په نشتی صاحب دي. وې څنګه وې 2 خدي دکان کوي او ویل 2 په جمعات کې ناشتي ویل چې د مانځه وخت راشي په منبر ډمبارې وای، اذان ته ډمبارې وي. نو 2 په نشتی صاحب دي په جمعات کې چې ناشتي. دا زمونږ ملک دی او دا تاسو ګورئ، تاسو کلو کې دا خلق شتا، تاسو سره گاوند کې دي، تاسو سره مالک کې دي، دا شپه ورځ تاسو واسطې دي دا قسمه خلقو سره. نو ته ماته وایه چې د چا زوی دا شي هغې ته ډمباره ووایي. چېرته 3 ورځو ته تبلیغ کې لاړ شي او هغه ته بیکاره ووایي او خلقو ته وایي چې منې کوي، خرابېږي. دا خلقو ته هم چې په سرنګ کې رسول الله وښودی شي نو دی به دا وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به. دی به داسې وایي. دا به څه وایي؟ دا به هغه خلق وایي چې چا د رسول الله خط و خال په دنیا کې په زړه لیکلی.
حلیه د سردار کائنات د حضور علیہ السلام په زړه لیکلي. اوس ماته وایي زه درته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک خیم چې دومره فټاو، د لاس دا غټواله درته خیم چې دومره و، د ګوتو بندونه درته خیم چې دومره انچای وي، د مخ بناوټ سچ وای هغه درته اوس خیم. داغه وجه څه ده؟ داغه وجه دا ده چې یو کتاب د شمائل ترمذی ورته وای چې په شمائل ترمذی کې د حضور علی السلام د وختو مبارکو نواله تر نکونو پورې دا ټوله نقشه ذکر ده. دا ټوله نقشه دا غاخونه دا څنګه وو؟ دا غاخونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکې به شو نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مون. دا غاخونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکې به شو نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مونته. زما عزیزانو رحمان بابا وی چې د یار د خط او خال نخې پکې وي، چې د یار د خط او خال نخې پکې وي، زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښیم. قربان داغه کتاب نه چې کوم کتاب کې د یار د خط او خال نخې وي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې د یار خط او خال په زړه کې جوړ کړي. هغه زلفې شپه او ورځ په تصور کې لرا، په کوم زلفو چې قرآن قسم خوړلی دی. هغه مخ شپه او ورځ د زړه په آینه کې کېده، په کوم مخ چې خدای قسم خوړلی دی. وګورئ قرآن کې والضحا، اے حبیبه زما د ستا په دې ښایسته مخ قسم وي، واللیل اذا سجا، او زما د ستا په دې تورو زلفو قسم وي. نو کم مخ او کم زلفو باندې چې خدای قسم خوړلی او دا هغه مخ او دا هغه زلفو نقشه ستا په زړه کې نه وه، نو هم ته به په قبر کې هغې ته ووایې چې دا هغه محمد رسول الله دی چې ما په ایمان راوړی. هر څه چې جوړوی دنیا کې به کوی، مرګ نه رسته به هېڅ نه کي. چې یو ډله دا ده اوزګار وخت درته ملاویږي، حلال رزق ګټلو کوشش کوئ، د حلال رزق، او فالتو وخت دغه ډله کې ورکړئ. تیراته تلیم پیروز خیلو اجتماع ته دعا وشوه چې را روان شم چې ګورم دا پریدي دي، بسترې په اوږه دي، الکان زلمی بوډاګان کوټه کې ورسره دي. اجتماع نه دوستانو دی لیکنو دوستانو دا پریدي سپینګیره مهذب لفظ ویل دا چرته عقل مني؟ زمونږ دا سپینګیرو اپریدو خو وته تو پاجه مونږ سپینګیری دا وته تو د مور هغه داسې هغه سپینګیری د دې اجتماعګانو د برکته دوستانو الله والو پلانټ او خال مې د کونډې په مخ اولید پیغله د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه خال مې د کونډې په مخ اولید جونه د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه تیراوال اپریدي او دا بیا بستری یو ته ودرېدم داسې مالکه څه کوي وای چې الله را باندې رحم وکړه سیروزه لا روان دي الله را باندې رحم وکړه سیروزه لا روان ابو ډاګان تاسو څه کوي سیمو چلا ور کړی څلوېخت لر زل روان دا د تیراوالو دا د باړېوالو دا د تیرا د من د خلکو دا ټکه یاد لرئ چې اپریدي مې سیروزولا بسترې په اوږه ده ما مولانا الیاسا الله دې قبر د جنت ټوکړه کا وستا په قبر کروڑونه رحمتونه وورېږه
وستا قبر روضه من ریاض الجنه شا سمش ورشا روس پروس لا چې دا ډله په کم چل تللی ده او روسیان په کم چل مسلمانان کړی دي والله قاعده چاغه مور کی راشي پروسه کال خبره درته کوم د چین وفد راغلی د چین اج ته تلیو بیا اج نه په دیراله مدرسې ته یو پکې امام ما ته وی عربي کې چې مرقات علمه د مشکات شریف شرح چرته به ملوش نو ما ورته دلته ډیر دي مال ما تفعل بالمرقات په مرقات څه کوي ما ته وی چې انا ادرس المشکات فی الپیکینگ زه د مشکات درس ورکوم په پیکینگ کې اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ چې درس نه اوزګار شم بیا د تبلیغ په کار کې مشغولم لزر چینیان می مسلمانان کړي په خدای قسم چې د تبلیغ والاو نه خډاله په مقدس مکه بل نشته خډاله مون او تبلیغ والاو کې لوی فرق درته وخه ما چې دین ویلو لبوزه روټای بمرا باندې خوره د لارې خرچ بمرا کې بستر بمرا کې کټ بمرا کې نو دین بدرته بیانو قربان دا هغه ډلې نه چې د لارې خرچم نه غواړي روټایم نه غواړي او بم نه غواړي چایم نه غواړي کټ او بسترم نه غواړي او دین درته بیان طارق جمیل یو نوجوان الک راغلیو ما دوش په داغه تقریر واوریدو په خدای قسم چې ما په زندګۍ کې داسې درد په تقریر کې د چالي دلې دا د دنیا د خزو حسن بنوټی دی نو زمونږ د خزو حسن بنوټی د شپې چې وګوره ته پریدا ساره چې وګوره ته خره دا چرته سپو سټلې خړ مخ به د خره د سرمنې په شان نیولې دی خو وګورئ د جنت د خزو حسن به فطری وي فطری شونډه پرنګ سره کړي نه قدرتی به شونډه سری سترګې په نرنجو نه قدرتی به سترګې توي خال به د څه سردار کونین فرمای جناب محمد رسول الله چې د جنت د حور خال بال د دوو سترګو په منځ کې لا اله الا الله محمد رسول الله تبع خال نور خستواله به څنګه نور خستواله به داسي پیغمبر چې د معراج پشپ جنت تلاړو جنت کی ګوري را ګوري پدې کې او چمکو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې دور د خدای د نور تجلی وشو جبريل وی تجلی نه دا پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته چلو شو و جنای ته چل دیو کو څوکه وې ز په دې جنت کې د دو امت ل چې کمی هوري خدای پیدا کړی دي داغي نوکر یما وې دارنا د څه شی وشوا وې دارنا د دې وشو چې ما دا سردار ولیدو نو مسکای شوم لمه خوشحال شو نو په مسکیتوب زما د غاخونو هغه چمک پتا سو پریوتو نو زکه پیت ورخطا شوی چې جوړ نور تجلی دا جبريل ورته وی چې محبوبا د نوکر د غاخونو چمک چې ټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خستوي دغه ګورئ بیا د دنیا د خزو چې د چا بنوټي حسن له داغه نخره ته پورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته او د جنت د خزو چې د چا حسن به فطری وي نو د خوان خبره ده چې د دنیا د خزو نخره ستا ته پورته کې او د جنت هوري بستا نخره پورته کوي
ته د دوی ناز برداری کې او د جنت خزی بستا ناز برداری. نو عرض داو چې د دې ډلې کار څه دی چې داستا جمعات تراشی او دلته بسترې ورسري هغه ګټ کې کیدي او ماخام نه پس دوی په گشتو زی نو د یو کور دروازه ټکای نو تو ورته راوځي کېوي هغه وی جی کچھ ساتھی آئے تے تسی خفتن نو مسجد تشریف لے آؤ کچھ دین دیا گلاں استا چکم آکر خانی دا یا کلنکاری دا کنا آور سرا یا اوکے یا اونکے اچھا جی بس کورتا تینے نو پا دے پوئی چی دا اتمام حجت شو قرآن کے راضی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ وی ترغی پوری زی او قوم تب عذاب نور قوم چی ترسو پوری میں اگے تا رسول نہیں لے گلے تاسو خیال رہے اس قوم عذاب نور قوم نسم بینا چی ترسو پوری میں دے قوم تا خبر نہیں ور لے گلے نو دا اتمام حجت شو استوے چی جیز جماعت تنوم تلے و خبر نوما نو جواب بوشی چی استا کور تا چی ڈالا راغلے وا او دروازہ در تو ٹکول او تا تیویل چی راشد دینی او چو خبری کی گی نو تا جواب څنګه ورکو بیا کور لننه وته څنګه تاسو خیال راځي دا بمستا باندې ورکش کئی او سړی داسې وي چې بالکل پتا خانه کې پیدا شوی او لوی شوی یو دا بار دنیا یا ډولیدلی نه تاسو خیال راغی نو دا خو ناممکنه ده بار دنیا ته بخامخا راځي او بار دنیا ته چراشي تخانه نواب د یونیورسٹی بنگلے والا ہے جمعات تاڑو تلے نے ٹی وی دے قتلے د شپا اور از وی سیارونه دے قتلی دي عزیزانو بیا په ٹی وی باندې درتا د قران کریم درسونه شوي دي کتا جمعات نه کتو په ټي وی باندې درتا درس شاود اب بل خبره ده چې تا دا ویلي دي چې دا بند کړي یاره دا سګيري والا پکې راغله دام اتمام حجت پتا دلیل ختم شو تاو کته چې په ټي وی لګیا دی قران بیانېږي نو تا بند ولې کو لک سات خو بده اورېدلې وکړه دا اتمام حجت شو باندې دی ورکا شو زتا است ایمانی وهم چې کدا زه وایم چې ما کور کې ټلویزیون نشتا نو دا خو رښتیا ځکه دي چې نشته نو زه خلافم ما ته ټي وی او سینما کې څه فرق نه ښکاري لیکن دا اومي وې د پاره چې په ټي وی هم تاسو ته اتمام حجت شوه یو پروفیسر هغه رزما باندې یو سوالو ما ته وی چې قران کې راته ثابت کا چې قیامت بسنګ برپا کیږي نو بیا به زه د کمیونستانه توبه وباسم قران مال شوی ده تا دن زمون مسلمانان قسم په خدای دې د شیعه د جواب نه دی د قادیانی د جواب نه دی د بریلی د جواب نه دی د بهاولی د جواب نه دی کله شي دا جواب پوزه پاکول نه پويږي دی د قادیانیت جواب کولی شي قادیانیت خو کنن استعمال کې تاسو بچي یو قادیانی شوی نه دا د علماو سره ته دعا کوي دا د علماو برکتو
کینستا د پاکستان ټوله اسمبلی به قادیانه وي. دا د مولانا یوسف بن نوري او د مفتی محمود برکاتو چې په پندای کې علما ورته ناستو او مسوده به جوړ کړي او بیا به په اسمبلی کې په باسونه کول کینستا ټوله اسمبلی به قادیانه شوی وي. قران کې ثابت کړي چې قیامت بکل به ز کمیونستانه توبه واسما ټیک شو. قران کې درته هم ویلو مال اکسیډنٹ ته چرته لیدل ولجی ابل اورس زمونږ د یونیورسيټي مخه تا یو ډیټسن او بس او جنگید نو د ډیټسن نام او نشان ختم شو بالکل نه پکې د سړو پته لګیدا او نه د اوس پنو پته لګیدا. مال د ډیټسن او د بس اکسیډنٹ کې د ډیټسن نام او نشان ختم شو. ویلو مالدا به سمره سمره سيزو نه یو لس منا شل منا بس ویلو مالته خو پروفیسور یو د سشي پروفیسور ویل د ساينس مالدان ور اوس پوګمې څومره لوی دي په دې مې پوي کا ویل جی زمونږ ساينس دا وای چې 10 پوګمې د دې زمکه په اتشل مقدار لوي ده. دا ټولي دنیا زمکه چې دا د سې چې اتشل زمکه کې نو دا یو پوګمې ته جوړي او دغه سید انور د دین هم بیا زیات مال ټیک شو ویلیا مال د دومره شي اکسیډنٹ دی ولیدو نو نام او نشان ورک شو. قران ویلی دی چې قیامت زبر پاکوما نو د نور او د سپوږمۍ اکسیډنٹ به وشي نو د دنیا نام او نشان به ورک شي. ول دا کوم څه ویلی ما قران ډېر سټډي کړی دا ما لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه. وختنه کې چې یو د قیامت ورځ بکلی يسأل ايان يوم القيامه د قیامت ورځ کلی الله وي فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر دندور او د سپوږمۍ اکسیډنٹ به وشي نو به داسې اکسیډنٹ چې په دې ټول کائنات کې بل لوټه لاندې باندې پاتې نشي. یو اټم بم د انګريز جوړ کړي چې په کمل کو غورځيږي په عمل کې 2 لک کاله بیا فصل نه کیږي نو داس نور سپوږمۍ به د اسمان اټم بمونه شي او ټول کائنات به تباہ شي. بس رامنډه کړه زما د تندې سب کو غوګونه ونی وو پوزه پزما کراخ کا چې باس زما د پلارم توبه او نن نبز صحیح مسلمانم سحر می کتو دا اجامت لوی مالول ویلګیره مم پرې او دینه بعد به تبلیغ کې ګرځم. نو عزیزانو دعا پیله می واوري پرور ولای درته چې یو وخت در سره شب جمعه ته تبلیغی مرکز ته ځي. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي. 13 ورځو کې د لندن یو وفد راغلی او زلمی الکانو پکې داس زلمی جمعات کې ودرې د انګریزای کې تقریر وکړ چې ما اسلام ولې غوړه کو ځکه چې ما ته دا پته ولګېده چې اسلام غوندې حیا په یو بل مذهب کې نشته. دیکھو وګورئ بلغ ما انزل الیک من ربک الله وی ما چې کوم کلام در نازل کړی دی دا خلقو ته ورسوي خلقو ته وخایي خلقو پسې کورونو ته ورشي دروازې ورته دا نه چې ته به ناست او زه به راځم د برکت غونډه ده زه به دا کوم نه ته به راپسې راځې ته به زما دروازه ټکې ته به ما د کوره راوباسې او جومات ته به مې راولې. ما په دې خبرو پوهېږئ تبلیغ والا کړم نه غواړي په خپله تبلیغ والا شي کنه. لکه یو سړی جومات ته راغی زه امام یم او چې تا پسې مې مونځ زړه نه مني زما ایمان دا په کار دی چې خرازه ته مخکې زه تا پسې ودرېږم ټیک شو. ستاسو چې څوک بدي شي او کاڼي باندې ولي چې دا پنځپیری دی پنځپیر څه پنځپیر په ثوابای کې یو کلی دی
هغه کې یو مولا دی مولانا طاهر صاحب نوم دی. الته چې کوم طالبان راشي چې راشي دلته فرشه ولا چل ورزینه د خسکی چرګ باندې به وخت بانګول. قران او حدیث نه د پنځ پیر دی او نه د شپږ پیر دی او نه د سلور پیر دی. قران او حدیث چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله وي دا د دې ټولو دا د کول د دې ټولو فرض دی. دا بیا دنیا ته رسول تاسو ټولو فرض دی. وور شیخانو صاحبانو وور زه په خپل د مانکی صاحب د شیخانو زوی او نوسه ما دا مو یې چې بابا صاحب زموږ وطن کې اوسم خلک په بابا صاحب قسم کوي، حالانکه د خدای نه سیوا په بل چاړو قسم کیږي نه. تاسو خیال راغی دا چې کمه د نیکه مخ کې کړو نو راغو مور ته وای نور هغه کښه زوی دې تاباش مور مې ورته چې څه چالو شو وای چې په بابا صاحب قسم نه مانی. قسم په جمعات نه کیږي، په زیارت نه کیږي، سیوا د الله د ذات نه په بل هیڅ شي قسم کیږي نه. تاسو ګورئ نه دا تبلیغ والا چرته کوم جمعات تلار شو ورونو کې نه د دین څو خبرې کیږي د خلکو ته ګوره بس تختی به لکه کینه کنه سټه دی وزن والته دي صخره بار تړلې کینه کنه. اور جمعات ته تبلیغی نصاب یو صحیح ار جمعات او یو ټیم مازیګری ماخامی ماسختنی اردو پوی قابل سره یا امام دا ورتوای چې دو درې حدیثه مونږ ته مانځنه پسوایا. شکر نو باسي چې په دې زمانہ کې ابل شپه دلتا د کوټي د یونیورسيټي الکان په تبلیغی جماعت کې راغلی سلويخ شپوله که کار دی نو د دین دی او که کار دی نو ګوره دغه دی. دا نور ټول مونږ د خدای په قهر اخته دې ته سوچ کوئ. که تاسو یې پلانې مولا یا پیر چې د تبلیغ خلافي هغه کې لویه وجه درته وایم لویه وجه دا چې هغوی دعا تبلیغ په پیسو کوي، دوی دعاګانې تبلیغ بے پیسو کوي، نو دا هغوی دکانداری په خرابېږي. ما په خبرو پوهېږئ؟ دکانداری خرابېږي. ایله دې چې لاس ور کړی نه داسې موټه نو دوا والله قدر ته وته دوی لا هیڅ مور کور ټایم خپل خوري بسترم خپل ګرځي او دعاګانې بتاته کوي. لوی فرق پکې ده. دین د پیسو شی نه دی، دعا د پیسو شی نه دی. د دین ابتدا د قجورو د پوزینا پیغمبر مفت کړي وا او باقی به هم دین الا پاتې کیږي چې د قوم ته مفت بیان کړي. اوس د تبلیغی جماعت خلق خلاف ولی دي ځکه چې د دې خلقو دکاندارای په خرابي. دا خلق دعاګانې په پیسو کوي، جنازې په پیسو کوي، تبلیغ والا دواګانې مفت کوي، تبلیغ هم مفت کوي، د پیغمبر حدیث هم مفت بیان. په بسترم خپل اسمبلی روټایم خپل خوري، لوخین په خپل وینځي، بسترای په خپل وګکړي، پیدا روان می. دوی مفت خدای دین خلقو تخی، نو د دې خلقو دکانداری په خرابي. تاسو خیال راغی او تبلیغی جماعت والا ولی خراب دي. اوس راته چاوي پیران راوتی دي په دې کلو ګرځي چیرونو خیال کوي او دا تبلیغ والا چې دي خلق خرابوي. که تبلیغ والا خرابي نو په مخ د زمکه خسوک شتا وای په ایمان په مخ د زمکه خسوک دي. په کوټانای کې ناس خلق خدي. ہر کله چې د دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. چې ما دغه ویلې دي ترا پسې ولاړې د جنازې په نیت نه پوهېږي، د جنازې دعا نه درځي. بدبخت ستا جرګه به خدای څنګه منظوري. نن د دې خلکو میشن څه دی؟ دا ستا جماعت ته چې د عربو نه تبلیغ پسې راغلي
څوک د هزارې نه راغلي او څوک د کم ځای نه راغلي. د دې میشن څه دی؟ د دې پیغمبرانه میشن دی چې کلمې سره د دوستی نه و والله کو بخلی شي که دروغ ده. لا اله الا الله محمد رسول الله اول اقرار د توحید او د رسالت ته چې دې سره د یارانه نه و والله کو بخلی شي. اقیم الصلاة منز بکه منز سره د یارانه نه و والله کو بخلی شي. واتو الزکات زکات سره د یارانه نه و والله کو بخلی شي. روزه د رمضان روزه د ننوي والله کو بخلی شي. دولت راغه او حج تلا نړي والله کو بخلی شي. دا پنځ بنا د اسلام دا او دا د 1,24,000 پیغمبرانو مشنو. نن په ټوله دنیا کې واحد ډله د مولانا الیاس رحمت الله علیه دا چې په ټوله دنیا کې نن د پیغمبر مشن دا خلق پیش کوي خلقو ته لګیا دي. تاسو ورپورې خان دي چسکې ورپورې ولې کور ته د خدای دین درړي ته خان دي بل کاری نشته. نو تاسو څه کار دي؟ تاسو څه کار خیر تبلیغ والا بیکار دی کته کار والا ہے نو تا د کار او باسی واقع چې ته حق بجانبه. یو سره د پیغمبر ډیوټي کوي ا بیکار ده او بدبخت او ته د شیطان ډیوټي کوي او ته کار والا. هغه قومم کار والا دی چې کوم قوم د جمعې غوندې مبارک شپه ټول شپه وی سی آر تناست. هغه قومم کار والا دی. هغه قومم کار والا دی چې کوم قوم د جمعې په شپه وادي او ټول شپه په کې ډمې غړي. نو وخت درته اوسګار وخت خرابوي. ما عزیزانو مرکز ته ځي مالت کې راټول شي او ډلې جوړې کوي او دا کوشش کوي چې مونږ به ګرځو په دې مالت کې به خدای نه چې څوک خپي هغه ور سره راضي کوو. د 1,40,000 پیغمبرانو مشن داو چې دا مرور خلق خدای سره راضي کوي. مرور خلق خدای سره راضي کوي. نو د دوی دغه مشن دی. پیروز خیلو تتلم د دې اجتماع عقل می حیران شو. چلته می ولي باړه کې چې کال په کال ز ګورم عقل می حیران شو. نو عزیزانو خدای دې توفیق راکړي. کوټه تتلم چمن یو مولا او دالک بیا د دوی د کردار ته وګوره د دې د اخلاق ته وګوره. بسترې ولا خلک بار وګرځي دوی بستر په وګه کې پشپا بل چرته روان شي. اوس مونږ باندې خدا سره زه اورځه صدر کې د دې د ډله کې مرګره شوم مال چې زم ور سره غشت کوم خو چړم به کور تا ورالو صدر کې یو قریشي صاحب به ورته خدای دې وبخي ما ته وی چې راځي لغوندې ته خورا سره مرګره شو خو لګاو صلی سره مال غم مکو. چړم به کور تا ورغه دروازه ورته ټکوله پاس نه आवाज وکړي کون ہے وای اعظم امیر سے برتوی چی جی آپ ذرا نیچے تشریف لائے کچھ دوست آئے ہیں آپ کی دین کی بات کر. سڑے راکوش چرا کزی گی اس خزی توئی چی کوئی داڑیاں والے آئے سو گرو والا را چراغ دا سے ادھرے کہوے آپ قریشی سے برتوی چی جی دا تبلیغ مرگری دی ہو برتوی چی جاؤ جاؤ میں عیسائی ہوں زی عیسائی مان انجے داڑیاں اعلان دے پہ لوکانو تکلیف دین دیو ګیره خوځوي او خلکو له تکلیف ورکو. خو چې دا یو بس بالکل زما خو خود خراب شو چې ترنګ شو په دې مخ مې وواله چې مې والو غاڼه ته وګرځیدو په د پاسه مې ټوپونه بس خلق قرآن اخلاص کو تبلیغ والام غرب ټول دغه شو. چراغ مال کلمې درکښلو چراغ ما به بیا چې قریشي ساتوي چې زم در سره زم نه 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 زم ته جمعات کې کنه مونږ به خلق راوړو بیا به چې دغه زمونږ دا نفس ته
او دوی ته خو ته کنځلې وکړه. پیغمبری اخلاق څو؟ سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. دا پیغمبری خصلت وکړو. تبلیغ والا هم لا څوک پیدا شي. دلته ما اورېدلې دی چې تبلیغ چرته دغه شي وي جمعات وینځي بیا. لا حول ولا قوه الا بالله. دا خدای بندگان سبلا در باندې شوی دا. واوري زخپلا ډیر کمزور یم، صحت خپې اجازت نه راکوي چې سلوي خورځي چلاو لګوم یا میاشتو لګوم یا څو لګوم. د تبلیغي جماعت په نصاب کې راشي وګورئ، د ټوله دنیا علما را جمع کوي، د ټوله دنیا. او دا مې واورئ چې هغه مولا عالم نه چې کم مولا طالب ته کتاب نشي خوده. الحمدللہ رب العالمین. خدا نصیبم کی، خدا دا نعمتونم نصیب. یا اللہ تقصیرات معاف کی، شرم پردہ مسات، بچیم نیکان کی. خدا غلار را تخی چې ته په خوشاله، خدا غلار را تمخه چې ته په ناراضه. په اخلاص دعا وکړئ چې الله روس تباہ او برباد کړي، خدا د روس مرګري تباہ کړي، خدا امریکا تباہ کړي، د امریکای مرګري تباہ کړي، اسرائیل تباہ کړي، داغي مرګري تباہ کړي، د افغان مهاجر املا مضبوطه کړي او په خیریت با عزت تور د خپل وطن سبب وکړي. خدا روس تباہ او برباد. الحمدللہ رب العالمین. خدا نصیبم کی، خدا دا نعمتونم نصیب. یا اللہ تقصیرات معاف کی، شرم پردہ مسات، بچیم نیکان کی. خدا غلار را تخی چې ته په خوشاله، خدا غلار را تمخه چې ته په ناراضه. په اخلاص دعا وکړئ چې الله روس تباہ او برباد کړي، خدا د روس مرګري تباہ کړي، خدا امریکا تباہ کړي، د امریکای مرګري تباہ کړي، اسرائیل تباہ کړي، داغي مرګري تباہ کړي، د افغان مهاجر